مسلمان دا جایز نه دی بل مسلمان دی قتل کی په قتل خطا سره کې دی شي په خطا ته مسلمان لګي دی شي. خطا بیا په دوه قسمه ده، یو خطا په فعل کې ده او دویم خطا په ځوان کې ده. خطا په فعل کې ده چې تا یو نه خوښتا یا د چټ بس کو خو لاست خطا شو بل مسلمان درنه لګیدو، دا خطا په فعل کې ده. یو خطا په ځوان کې ده، خطا په ځوان کې ده چې مخامخ سره شاله کې ده را لکه تا دا چرته بيزه دا یا سو بس دوه د انسان او استادانه غلاس کې چرته تله مرګول تر ته دا ښکار دی هغه څه شو انسانو، دا خطا په ځوان کې ده، تا په ګمان وکړو د بل شي د ښکار هغه څه انسانو. یو خطا په پیل کې، یو خطا په څه کې ده. حکم د قتل خطا څه دی؟ نو په د باندې دوه حقونه دي، بچانه چې په خطا قتل شو په باندې څو حقونه دي؟ دوه. یو حق د الله تبارک وتعالى دی او یو حق د بنده دی. حق د الله تبارک وتعالى چې هغه کفاره ده او حق د بنده چې هغه دیت ده. بچانه قتل خطا او شو د بدد کار کوي، یو کفاره ده د الله حق ته شپېته روزي باندې سپر لپسې روزي نیول دي، دا هي کفاره نشته د شپېته روزو چې پیسې د شپېته روزو ورکه، بلکې سره ولي روزي نیول دي پر لپسې. او دا د حق د الله دی، د بنده حکم ځای کړه چې سره قتل کړي کنه وارثان دي سپری خودل، نو داغي بدله څه شي دیت، څه شي دیت. په دیت کې سل اوخان دي، سل اوخان یا زر دینار دي، زر دینار او یا لزر درهم دي. دغه دینار درهم دي مراد کوم د سروس په پیسې چې هغه تی مراد دي. یا زر دینار دي یا سل اوخان دي او یا لزر درهم دي. تقریبا تنن زمانہ کې داغینا د لزر درهمنا 2000 او سلويخ تول سپینزر 2000 او 200 او سلويخ تول سپینزر په دې چې کوم قیمت ده نه بعد دیت ده. دا اصل او خان چې دې نه دې کې په عمرونو کې فرق دی، سو کلم دي سو کلم دي سپینزر کلم 10 ودره پسې ځه. دا دیت په ادا کېږي ورسو ته پدری کال کې ښا یو سړي سره دا ټول پیسې نشته نه په 100 کال کې به ته پوره کړي، پدری کال کې به ته پوره کړي. دا د قتل خطا ده. نو زمون خلکو کې خبره مشهوره ده هغه دا چرته سره راولې د بل سره قتل کو بیا روغ کی کنه، نو پرې چې پیسې واخلي نو بیا سوي ويرا پیسې چې واخله منو زما دا غیرور یا زما د زو شهادت ته په نقصان باندې راسي. تاسو خلک کنه و دا شهادت خو نه خرابېږي چې په پیسې والما نه شهادت دا غیر سره شی پیسې سره دیت خو چا مقرر کړی؟ شریعت مقرر کړی دی. دیت شریعت مقرر کړی دا جایز دی، دا شهادت په باندې نه خرابېږي. د انسان قیمت په شریعت کې ډیر زیات دی، دا حدود جایز نافذ شو بیا سو قتل کول شي. خام وما كان لمؤمن جائز نه دی مؤمن د لپاره ان يقتل مؤمن چې قتل کړي بل مؤمن الا خطا مگر په خطا سره، ومن قتل مؤمنا چې قتل کو مؤمن خطا فخطا سره فتحرير رقبه مؤمنا ازاد ول دمري مؤمن دي وديه مسلمه او ديت سپارل شي الى اهل د دې مړیتا الا ان يصدقوا مگر دا چې وارثان صدقو کې په معاف کول سره چې دیت تر نه اخلمه بیا هم ټیکتا. وان كان من قوم فان كان من قوم عدو کو چرته دا مړې دا مقتول د داس قوم دشمننا من قوم د داس قوم عدو لكم چې دشمنان استاسو تدې مړ قوم کافر خو د خپل سو مسلمانو وهو مؤمن او دا مړ مسلمانو فتحرير رقبه مؤمنه نو پس آزاد ول د مړی مؤمن بیا در باندې صرف کفاره ده، صرف کفاره ده او دیت نشته ځکه کافرانو د دیت ورکه خو ځان ته مضبوطی کنه.
خا فتحرير رقبه المؤمنه نفس ازاد ولدمري مؤمن دي وان كان من قوم بينكم او کو چرته د عمل د داس قوم نه چې پمن تاسو کې وبینهم پمن داوی کې میثاق لوزو د جنگ بندي فدیه فدیت مسلمه سپارل شي الى اهل د دې مړی تا وتحرير رقبه المؤمنه او ازاد ولدمري مؤمن فمن لم يجد فاست سوقنا مؤمن مرئ لکه د زمانه کې غلامان شته نه نو بیا کفاره څه شي فصيام شهرين فسروجي دي دمیاشتي متتابعين پر لفظي زکه وسمن سبا روجي دي مران شته نه توبه من الله د مهرباني د طرف د الله نه وکانه الله دی الله تبارک وتعالى عليما فوا حكيما حکمت والا ومن يقتل مؤمنا قتل مؤمن متعمدا فقس فجزاء بدل دو جهنم دے خالدن فيها ہمیشہ دے پدی جہنم کی وغضب الله غضب کړ الله تبارک وتعالى علیه پد باندې ولعنه لعنت کړه دے واعد له تیار کړه دل را عذابا عظیما عذاب لوی